کې دومره ښه نه پوهېږي ته د هغې نه ښه پوهېږي شروع شو که نه سټارټ شو ښه اوس مونږ راځو براوز باندې به کلیک کړو شو ما ته ټوله ډیټا راغله نن زمونږ ټارګټ دی اپډیټ ٹھیک ده ډیلیټ خو شوی و پرون کنه ٹھیک شو نن زمونږ ټارګټ دی اپډیټ مثال په تور ته وایې چې د آی ډي ما ته معلومه ده آی ډي د 8 ٹھیک ده او ته وایې چې دا ټایټل زه چینج کوم صحیح ده نو ته به کیوري څنګه لیکې ته به لیکې چې اپډیټ expense type یعنی ټیبل نیم بیا ریزرو ورډ دی سیټ نه بعد به کالم نیم ولیکې چې ټایټل ایکول څه شی فوډ ایکسپنس پکې شته که نه چې ټایټل کې دا واچوه ویر که ته ویر کنډیشنونه لیکې که نه نو ټول ټیبل کې به ټول ټایټل هم دا فوډ شي where id equal 8 نو صرف دغه یو رو به اپډیټ شي ٹھیک ده ما ورته وویل چې go browse food expense شو structure tarasha structure title as a column title as column use شوی دی title باندې یونیک کنسټرنټ هم نه دی لګېدلی پکار و خوځه دا کیوریز چېرته پراته دي क्लियर शो सो ना داسې کار نه کوو موږ درې ډیټابیسز سټنډرډ کار کوو موږ درې مختلف ډیټابیسز ډسکس کړي دي هر یو ډیټابیس والا فولډر کې به دغه خپل مواد پراته دي ډیزاین هم دغه خپل پروت دی کیوریز دغه خپل پراته دي او بل څه شی دی انیشل ریکوایرمنټس هغه هم په هغې کې پراته دي ٹھیک ده ها دا خبره کلیر شوه زه داسې هم کولی شم چې زه ورته ووایم چې اپډیټ ایکسپنس ټایپ سیټ ټایټل ایکول ټو دس کاما دې کې بل کالم وي اے بی سی ایکول دا ویر یعنی ملټیپل کالمز ته اپډیټ کولی شي ٹھیک ده خو فی الحال موږ سره یو کالم دی ټایټل ٹھیک ده where id is greater than 8 and id is less than or equal to 50 ٹھیک ده نو 8 9 اخله 20 ټولو کې به دا ډیټا واچوي کلیر شوه شو क्यूरी वर्क्स लास्ट क्यूरी में तो शो का कंट्रोल सी हो का यूनिक कंस्टेंट लगे बया बस्ता दा क्यूरी कार न कई जावेद जमा आखिरी जुमला रिपीट कम आखिरी से खबर उखड़ा कप टेबल के एक्सपेंस टाइटल बांधे यूनिक कंस्टेंट लगे वी नो बया बदा आखिराने क्यूरी कार न कई बदरे रोज की सेम टाइटल रश बया से नशीरात ले ठीक है इलियास जमा खबर रिपीट का आखिराने
یو ټایټل باندې ټایټل باندې یونیک کنسټنټ لګیدنې وی بیا رینج والا اپډیټ کیوري کار نه کوي ما رینج ورکو کنه چې 8 9 اخله 50 پورې دا ټول داسې کا نو دا مې ورته رینج ډیفاین کو نو دا هم کار نه کوي بټوین اینڈ به هم کار نه کوي ٹھیک ده عبد الغنی क्लियर شو بټوین اینڈ په خپل پریکټیس وکړي 8 او 50 شامل دي دا به څنګه پته لګي چې شامل دي کنه دي شامل 8 پکې نه دی شامل ID is strictly greater than 8 and ID is less than or equal to 50 8 نه دی شامل کلیر شو كذا ايكوال الامر شبه مع روس شامل بكم او ها دې دې پر خبره کلیر ده سر دا اپډیټ یوازې په ډیټا باندې کوي سټرکچر سره کار نه لري نه स्ट्रक्चर अल्टर ठीक है अपडेट सिर्फ په ډیټا باندې کار کوي स्ट्रक्चर کې تغیرات راوستل غواړي نو الټر کیوري سینټیکس یې هم نشي سر د اپډیټ کالم نیم چینج کو دا خو ته ډېر ریورس ګیر دی ولا ګولو ایگزام مینجمنٹ سسٹم queries to control and دا وګوره کنه دا queries خو ما کړی دي alter table marks obtained add column exam type id په دې ټیبل کې یو نوې کالم add کا یا drop column دا ٹھیک ده add alter table marks obtained add column obtained marks integer 3 not null after exam type id نو دا نوې کالمونه پکې add شو alter table marks obtained add constraint پابندیم په ولګی دا ٹھیک ده دا فورن کی کنسټنټ لګیدلې ده ٹھیک شو نو سټرکچر کې تغیرات راوستلو د لپاره الټر کیوري نوې ټیبل جوړولو د لپاره کریټ په سټرکچر کې تغیرات راولي خو څنګه تغیرات راولي نوې کالم اډ کوي نو اډ کالم داسې تغیرات راولي چې کالم ختموي غلط اډ شو نو ډراپ کالم ٹھیک ده او چینج کالم نیم هم و چرته هم درته کړو هغه چرته دي هغه چینج والا ها دلته څه شو پوینټ اف سیل کې وګورو سر د اپډیټ او د هغه ترمنځ الټر ترمنځ رینیم ټیبل برانچ ټو برانچز ټیبل چې رینیم کوو نو بیا دا طریقه ده الټر ټیبل برانچز اډ کالم په یو ټیبل کې نوې کالم اډ کوو نو بیا دا طریقه ده alter table suppliers change company name space supplier name کالم نه اډ کو او نه ډیلیټ کو کالم موجود دی کالم ته نامه چینج کو ټیک شو نو بیا دا طریقې کار دی نو دا ټول د الټر مختلف شکلونه دي ټیک ده دا ټوله کیسه ما کړې ده کلیر شو سبل څه پریشانی وي نو وایي تاسو کوي سر دا دی څه چلو شو سر په دې اپډیټ آلټر کنفیوز مسکاله ها وایا دغه ترمنځ سلیپر چې ده سر د چا ترمنځ دی اپډیټ او الټر هاي هاي زولو او تو وایا الټر چې لیکنه سر ټیبل ایگزیست مال رښتیا دی دغه په سټرکچر کې تغیرات راوړي او اپډیټ چې لیکنه د ټیبل چې کوم ډیټا ده کنه هغه کې چینج ډیټا کې تغیرات راوړي سټرکچر سره کار اپډیټ سره ډیټا کې تغیرات راځي سټرکچر سره کار نه وي الټر سره سټرکچر کې تغیرات راځي
خو ډیټا کې هم تغیرات راځي که اوس الریډي ډیټا پکې موجود ده لیټ سي یو کالم دا د ښه خبره وکړه که یو کالم کې ډیټا موجود ده او تا ورته ووایي چې الټر ټیبل دا ډراپ کالم ډیټا هم نه منځ نو خو ډیټا هم لاړه کالم هم ډیلیټ شو بیا سټرکچر کې چینجز راغلي کنه سر او سټرکچر ختم او خو ډیټا هم افیکټ شو که کالم ته نیم چینج کو بیا هم ډیټا خالی کو کالم به نه ضروری نه دی سر که یونیک کنسټرینټ په لګیدل بیا هم چینجز پکې نه راځي ولې کې الټا په واسطه کې راځي او چینج رینیم کو چې کالم چې رینیم کې نه پرابلم نه کوي هغه د ډیټا لپاره دا ډیټا د پاره دی الټر کې فرق نه کوي خو په اپډیټ کې بیا فرق کنسټرینټ کې به موږ ها کچره مسله وکړه نو ته ورته ویلې شي چې یونیک والا کنسټرینټ ریموو کا بیا کالم رینیم کا بیا په بیا ولګو چې الټر ټیبل اډ یونیک او هغه کالم نیم هغه سر ما کول سر ما ته یې راکړ مالي ټیک ده ځکه هغه ځکه نه چې کنه سر هغه د یوز شو او هغه لړ یوز شوی کنه ټیک ده ها بل ست مسله اوس مونږ راځو سلیکټ تا ټیک شو په ډیټابیس کې د ټولو نه امپورټنٹ کیوري چې دا هغه سلیکټ کیوري ده ټیک ده سلیکټ مختلف شکلونه دي او د اند پوینټ نشته ټیک ده زه داسې نشم کولی چې لس یا 15 شکلونه ته وضاحت وکم او ته زتا ته وایم چې سلیکټ به دې شکل کې راځي دې نه علاوه نور نشي راتلی نه د دې څه اند پوینټ نشته نو بیا به ته څنګه چل کې ته به په دې خبره باندې ځان پوهې چې د کیوري لیکلو یو انداز دی سلیکټ مینز مال ډیټا راکا ته ډیټا راغواړي یو ټیبل نه راغواړي دوه نه راغواړي درې نه راغواړي لسو نه راغواړي کم بنیاد باندې راغواړي کومه کرایټیریا ده نو د سلیکټ کیوري لیکلو یو انداز دی نو انداز باندې ځان پوه کا ٹھیک شو زه په مختلف انداز کې مختلف کیوریز لیکم امید به مې دا وي چې تاسو په پوه شئ ٹھیک ده یوز ډیټا ریټریو کوي سلیکټ صرف او صرف ډیټا ریټریو کوي راو باسي نورې سم نه کوي ٹھیک ده select Pelenez مشهور زمانہ کیوری دے select static from expense types ٹھیک ہے select مطلب bring روڑا static مطلب all columns روزنا all columns چې دې ټیبل کې څومره کالمونه دي هر یو کالم والا ډیټا مې پکار ده ٹھیک ده اوس آل روز راوړه یا آل روز مراوړه خبره ورته کوم ځای کې کوو هغه ورته ویر کې کوو کته دلته ویر نه دی مشخص کړي نو دی به ټول ډیټا راوړي کلیر شو یو اضافي فایل به جوړ کړو ځکه چې دا سلسله به زموږ څو ورځې چلیږي ٹھیک ده صرف سلیکٹ کیوری ده ٹھیک ده static means all columns ٹھیک ده زور ته وایم چې select static from expense types reserved the order space by id ascending ما ته ډیټا ترتیب کې راوړه
ऑर्डर बाय मीन्स तरतीब के रावड़ा तरतीब सर इसलिए अवल हो संग आओ हो संग तरतीब के रावड़ा असेंडिंग ऑर्डर के रावड़ा या डिसेंडिंग के रावड़ा ए टू जेड ना आईडी चिदे इंटीजर दे आओ असेंडिंग तथा सो तरतीब सऊदी नजुलीना सऊदी दे डिसेंडिंग चिदे नजुली दे नजूल की बरन लांदे रखुजी ठीक है दा सऊदी दे वेरी गुड ठीक है सऊदी मतलब दासे और नजूल नाजिल की ठीक हुआ डेटाबेस په پښتو کې ډیره مزه وکړه زم په صحیح پوه شوم ما خو درته وویل چې زم په پوه شوم پیمنټ زه تا نه منډې وباسم ته یاد وساتې فوجیانو ته دې ورولم کلب ته به زم هلته کې نظر بند کوم چې دې به انده پیمنټ خبره نه کوي موږ فوجیانو سره ټریننګ کړی دی پوه شوې هغه موږ ته دا چل خېلې دی چې پیمنټ به اخلي پیمنټ ورکولو ولا خبره نشته ډکشنری نه هغه پاڼه کټ کا کتاب نه موږ پاڼه شلولې ده ها دې دې پوره خبره کلیر شوه اوس که زه ورته ووایم چې آرډر بای آی ډي بلکې پښتو خو درته ما سیده کړه تاسو اسنډینګ ته نزولی ویلو دا انګلیسي مې درته سیده کړه اوس دا شو ډیسنډینګ ٹھیک ده دا اوس شو نزولی ٹھیک ده یار دا څنګه چل دی ٹھیک ده اوس دې کې وګوره 1005 والا آئی डी पहले بیا 1004 بیا دا ٹھیک ده خبره کلیر شو دا ترتیب نه دا آئی डी په لحاظ سره ډیسنډینګ وکنه باقي سنډینګ اوس ډیسنډینګ زه ورته داسې ویلی شم چې سلیکټ آئی डी ټایټل او دا ریکمنډډ کیوري ده TITLE چې ستا په ټیبل کې 20 کالمونه دي او تا ته پکار دي 15 کالمونه نو کالمونو نمونه ورته منشن کما ته دا کالمونه وروړه باقي مر وروړه باقي ډیټا سره راغواړي ته به استعمالي 15 ټیبل کې دي شل کالمونه صرف خپل مقصدی 15 راغواړه نو به څنګه راغواړي پهلنې کالم نیم دویم کالم نیم دریم کاما سپریټډ فرام ایکسپنس ټایټل آرډر بای title ascending the title په حساب سره title خو زموږ ورچار فیلډ دی کنه نو په ورچار فیلډ باندې ascending یا descending order بیا څنګه لګي او چې ascending وینو A په ټاپ کې وي ورپسې B C خو په A کې ए वाला बावल रोड़ी या ए बी वाला या ए सी वाला दे तम गवायो डिक्शनरी ऑर्डर ठीक शो सर्जी का आईडी एंड खाना बाय आईडी एंड टाइटल दा को द्वार संग कॉम्बिनेशन हां लग सबरो का चदा एग्जीक्यूट को ऑर्डर बाय कॉमन select id title order by id order by title मावे तो वाली परेशानी क्या है टाइटल बने ascending का क्लियर शो टाइटल पे हिसाब सर बसंग गई ओसो पूरा 106 वाला रिकॉर्ड पहले रावड़वले چې دا 1000 ده بیا 1010 بیا داسې ٹھیک ده کلیر شو
उस सर आईडी वाला ऐसे बना रहे हो څه مطلب ऐसे रहा सर پوه نه شوم 106 107 के हम तो तरतीब रहा مهدا ټایټل باندې سره نو ټایټل کې به انټیجر ویلیو ټولو نه پس راځي چې انټیجر ختم شي بیا به کیریکټر والا راځي نو سر دا آی ډی بیل د نه کنده پیل نه سٹارټ شو د 106 نه سٹارټ شي دا هم سر د ټایټل باندې ریچ کړو په ټایټل کې چې ټایټل کې په ور ځان سره په خپل ایډي پاس کړي واغه آی ډی نه پاس کړی په ټایټل اوس خیر دی مال 2 منټه راکړي delete from expense types where id is greater than 8 and id is less than or equal to 1000 دا data delete का ठीक شو اوس مې ورته سوې اوس ورته ما وې چې select id title from expense types order by title ascending ठीक ده دې کنفیوژن جوړ کړی دی ها هغه سوې او چې ټول ناول 1001 دی ولې چې دا ټایټل کې انټیجر ویلیو ده 9950 ورپسې دا 9960 بیا دا 70 بیا ورپسې الیکټریسيټي بل بیا اے بی سی ډي والا ترتیب جوړ شو کنه دا شانتي رنٹ او ټیکس ٹھیک ده کلیر شو خبره نو وارچار کې به سرجی هم راشنټي دی وشاله کله د سره پرایورټي بیا هغه ته ورسېږي بس دې په ډکشنری آرډر او انټیجر ته پرایورټي ورکړي یره چې رښتیا را باندې په هغه ما ایکسپریمنټ نه دی کړی ٹھیک ده اوس چې ډیسندینګ شنو ګوره ټیکس بررالو رنٹ مینټیننس دا الیکټریسيټي بل ټولو کې لاندې او بیا انټیجر ویلیوز لاندې راغلل کلیر شو سر دا شکول چې د آی ډی ولا راشي کنه رول نمبر راشي د ترتیب راشي پوه نه شوم لکه آرډر بای ټایټل شو کنه سر دا د آی ډی چې کومه دا په ترتیب راشي لکه 1 2 3 4 8 10 یار سړي خپل ایډي لري چې ټوټل باندې دا یار خپل ځان برابر د خبره صحیح ده آی ډی خو نشي چینج کېدی ٹھیک شو خود د مقصد دا دی چې کله یوزر ته ډسپلی کوو نو که هر سم وي که اسندینګ وي او که ډیسندینګ وي خو چې نمبر وسره 1 2 3 شو کو چې هغه پریشان نه شي چې 5 دی 5 پسې 2 دی بیا 3 دی هغه پسې بیا 1005 دی نو دا څنګه چل دی نو هغه موږ پی ایچ پی کې کوډینګ په ذریعہ سره یو لوپ کې چې ډیټا ډسپلی کوو نو د آی ډی نه ډسپلی کوو سیریل نمبر او ډالر آی واخلو او آی پلس پلس بس رواني په مخه 1 2 3 ټیک ده ټیک چې هر کله موږ اسندینګ وکړو اول الفابet راغلو بیا انټیجر راغله پرایورټي الفابet ورسته او چې ډیسندینګ مو وکړو نو پرایورټي دغه واغسته انټیجر ویلیوز واغسته انټیجر د ان نمبر وی کنه په اسندینګ کې د ان پهلا انټیجر وی بیا اے بی سی شروع کیږي نو چې ډیسندینګ شو هغه د ان ام شاته لاړو الټا شو کنه کلیر شو خبره دا تجربه په خپل وګ کنه عزیز الرحمن دلته راشه دا 9900 دی دلته مې ډبل کلیک کړو ډبل کلیک مې کو دلته کې مې ورکو ډالر او انټر مې کو ټیک شو اوس ورته زما چې شو کیوري باکس او ډیسندینګ او که یو
एक्सपेरिमेंट درته زه کوم نو دا به ډېره ګرانه شي خپل ذهن کلیر کا هغه ټولو کې اخر کې رالو ټیک شو او که اسندنګ کو نو بیا به یعنی یو منټ زه ته د ایکسپریمنٹ کولو چل خیمه دا نه چې یو ویلیو دی چینج کړو نو بس ایکسپریمنٹ وشو دا 999 دا ویلیو غټه ده ټیک شو دا ویلیو ډیره غټه ده او دا ویلیو ورکوټه ده او ما ترتیب ورکړی دی اسندنګ ټیک شو اسندنګ نو بیا م غټه ویلیو پیله راوړل ځکه چې هغه نه پیله स्पेशल कैरेक्टर राजी यानी इंटीजर नम दे से अवल सेवा द अवल पर स्पेशल कैरेक्टर द के बिया बे इंटीजर की तरतीब सेट के बिया बे एबीसीडी तरजी क्लियर शो उस तवे ज पे यो रो के मा ज कंट्रोल ए कंट्रोल सी द पूरा वैल्यू मेरा वागस्ता द पूरा वैल्यू में दलते की पेस्ट कड़ा ठीक शो न द्वाड़ो किसा यो शांति शवा ठीक है उस तवे उस प्रसंग चली यो मिनट 1005 और बस 1001 ठीक है उस जदा से कार कोमा शिदा द्वैम शिदे द माकड़ो हैश ठीक शो यो रो के डॉलर प्रोत दे और बल्कि हैश और द डॉलर और द हैश न पस कम वैल्यू दा 100% सेम दा नो उस बदी की दे हैश और डॉलर की कम यो मखी कई कम बरस्तो कई ठीक है दा खबर शवा नो दा चितो यो क्वेश्चनो की अगर पस नूर खबर रोजी खबर बदाई ज पे क्वेश्चन न खपकेगम खबर बदाई च दा से एक्सपेरिमेंट तो पखपलो की यो एक्सपेरिमेंट के दन्नत बदरे एक्सपेरिमेंट्स बिया नूर के چې داسې ویني بیا به څنګه چلی وګوره یعنی هیش بیا کچھ نه دی د ډالر نه ٹھیک ده بل څه مسله او جی طریقه هم زده کړه यस सर जी डुप्लीकेट हां बया टाइटल डुप्लीकेट आओ बया कोम मा आईडी दे बोल गया आओ चित्त उस वे शिदल की हम डॉलर दे आओ दिल की हैश दे ठीक है नु दे बगूरी या बनगूरी ठीक है उस चिदा से सूरत हाल रागलो तवर तो हुए यार उस 1005 पहले दे और 1001 और पसे दे ठीक है खबर क्लियर शो उस तो वे ना वैल्यू हो सेम दा खुदा 1005 वाला लांदे पकड़ दे 1001 वाला बरा माता पकड़ दे पता से तरतीब सरा पकड़ दे ठीक शो बे अब क्यूरी की वर्ता बल यो कलम मेंशन के ठीक है असंगा वीडियो टाइटल जोड़ बोलते हैं संग मुशक्कस को सर्टिफिकेट कर दी हो जो आईडी का ऑर्डर बाय आईडी कामा टाइटल लिख पे बांधे सोचो कई ना लिख माजगे इस्तेमाल कई दे ताच द क्यूरी दे उवेला ता हो क्यूरी टाइप कला द क्यूरी बजी इंजन ता इंजन ब पदी जान पोई बया बद जान पोई की दागे मुताबिक बताले रिजल्ट रोड़ी नो इंजन बसोई सर जी अवल पे टाइटल आ चुका है यानी ता इंजन तो हुए अवल आईडी सरा तरतीब के रोड़ा और बिया टाइटल सरा रोड़ा न बिया हो टाइटल अडो जरूरत नहीं आईडी ऑलरेडी प्राइमरी की दे हो असल की जमुन मकसद दाओ च यार अवल टाइटल बांधे बिया आईडी बांधे यानी अवल टाइटल बाने असेंडिंग ऑर्डर रोड़ा दिल तक मरता उसमें मेंशन के टाइटल बाने असेंडिंग का वो कदवा टाइटल है सेम राशि या द्रे सेम राशि बिया आईडी पे हिसाब से असेंडिंग का ठीक शो यानी दा सीज द दी पहले नी चिल्ड्रन शो
ټیک شو یا چایلډ شو کلیر شو دا کیسې ما اورېکل کې نه دي کړي وګوره 1001 نو مانه مزي اخلي که څنګه ډبل عام نه کړی سر خپل کوشش ها صحیح ده نو کنه ما کاسه مزي علي ټول اړه نه کړه خبره کلیر شو زخه د چې چانه دی کړه هغه تم کلیر شو الیاس ته کلیر شو عبدالغنی منیر جاوید تاسو څه غب شپ شروع کړل یار ما نه تاسو کا زنه استم دلته نه دا د MySQL لینګویج دی یا query لینګویج دی SQL means structure query language د MySQL سټانډرډ دا دی چې کوم ریزرو ورډز دي هغه کیپټل کې ولیکا که کیپټل کې اون نه لیکي نو هم خیر دی ټیک شو ما ته دی وکړه نو دا سه ټیک شو ریزلټ به سیم وي ٹھیک ده ریزلټ به سیم وي که سمال ولیکي او که کیپټل ولیکي نو فرق نه پریوزي خو خبره ده چې ریزرو ورډ کیپټل کې ولیکا چې ریکمندډ ده سي ده ٹھیک ده دا خبره کلیر شو دې سره ریلیټډ یو خبره بل هم ده اوس زراغلم ما ورته وی چې شو کیوري باکس دا انګل اپر کوټ اچو ٹھیک ده دام تینا ختمو ما چې سلیکٹ دا ٹھیک ده order by title ascending ID ascending clear شو صحیح ده اوس به څنګه چلوي او بالکل بهر ورشه تسلی سره خبرې وکړه بیا راشه کلیر شو نو لکه یعنی دا هارد اینڈ فاسٹ رول نه دی ټیک شو هغه وی چې زما سټانډرډ دی ښه خبره داسې ده اول سټانډرډ دی دی وی چې کله مال یو دغه منشن کې په دې انګل اپر کوټس کې ته ماته مشخص کې اوس زه دلته کې لیکم پاسورډ هغه ماته شو کړ کنه اټ مینز چې پاسورډ د ریزرو ورډ دی ٹھیک ده پاسورډ د MySQL خپل ریزرو ورډ دی دا خبره ډېر په غور سره وره عزیز الرحمن او یوزر ټیبل موږ جوړ کړی دی کنه دلته کې موږ کالم ته نوم ورکړی دی پاسورډ نو چې زه ورته وایم چې سلیکټ آی ډي کاما پاسورډ فرام یوزرز نو ستا دا پاسورډ به هغه ریزرو ورډ پاسورډ سره کنفیوز کیږي خبره کلیر شوه نو MySQL وی چې دا کلمونه په انګل اپر کوټس کې بند کا نو کچری ریزرو ورډ سره کنفلیکټ هم راځي زه به هغه سره نه کنفیوز کوم زه به هم دې ټیبل کې ګورم انګل اپر کوټ خبره کلیر شوه بل خبره هغه ده کې کدا پاسورډ الته کې ما ریزرو ورډ تاسو ته شو کړو کاغذ کیپټل ولیکم هم ریزرو ورډ دی او کسمال ولیکم هم ریزرو ورډ دی څنګه چې اسندنګ دی نو دې د وجنه ریزرو ورډز موږ په کیوري کې کوشش دا وی چې کیپټل ولیکو چې سبا کیوري تالی کړي دا او زه سټډي کوم زه استعمالوم چې ما ته کلیرلی پته چې ښه دا مطلب دی دا چې زه ستا کیوري پڑھاوم سټډي کوم چې زه کنفیوز نشم
یعنی یو پروجیکټ باندې تاسو څلور کسان کار کوي کیوریز ذمہ داری تعالی درکړه چې ډیټابیس به ته جوړه نو چې ته به ټول کیوریز لیکي نو چې دا نور کسان ستا په کیوریز کې کنفیوز نشي کلیر شو دا خبره پیرالل پروګرامینګ په ماته پته نشته ټیم ورک ټیک شو چې په یو پروجیکټ باندې یو کس خو کار نه کوي کنه څلور پنځه کسان کار کوي نو د یو کس به فرنٹ اینڈ ذمہ داری وي د بل به ډیټابیس وي د بل به بیک اینڈ وي وټس ایور ټیک ده نه به یو بل سره کومک کوي کنه ها رورا ما تاسو ټولو د پاره یو ویب سټ جوړ کړی هغه کې ما دا ټول انفارمیشن ورچولې دي ویب سټ نامه ده google.com صحیح ده all reserved words in MySQL. Take down keywords and reserved words MySQL developer zone. Take down دا لاندې لیست ورکړی دی accessible action add مې درته کړی دی ټیک شو after مې درته کړی دی against مې نه دی کړی aggregate algorithm all alter شوی دی and شوی دی any مې درته نه دی کړی as به درته future کې کوم ascending اوسو شو ټیک ده او دغه شانتي auto increment مونږ ویلې دی او ایوریج هم یو فنکشن دی دا به درته بیا کوم بگن دا به بیا ګورو ټیک شو دا خو ډیټا ټایپس دي ما په خیال او بن لانګ باینری بلاب ټیک شو دا ډیټا ټایپس شو په سی کې څه کیشه کال کاسکیډ کیس چینج مې درته کړی دی کیریکټر دا شوی دی کیریکټر سیټ والا ریزرورډ شوی دی ٹھیک ده کولیشن مې درته ټیچ کړی دی کالم مې درته ټیچ کړی دی کمنٹ شوی دی ٹھیک ده بس داسې راځه ورپسې نو ٹھیک ده کریٹ شوی دی کرنٹ ټایم سٹیمپ دی باندې زموږ ډسکشن شوی دی ډیټابیس ریزرورډ شوی دی ډیټ ټایم ډے اور داسې ځینې به درته زه بیا مستقبل کې وضاحت کوم ډیسنډنګ شوی دی ډیسیمل یو ډیټا ټایپ دی ټیک ده ډیکلیئر او ډیفاینر باندې به خبرې کوو ډیفالټ مې درته کړی دی صحیح ده ډیلیټ ډیسنډنګ دا شوي دي ٹھیک شو داسې راځه کلیر دی کافی دی نور به انشاءالله سبا بیا ګورو صحیح شو